دغه د برزخ معامله ده. واما البرزخ فلا يقاس عليه الامور الدنيويه. نبراس وګوره شر العقائد کې مسله ده. کم چې برزخی دی هغه زمون انکار نشتا، کم چې دنیوي دی هغه ثابت نه دی. کیف تکفرون بالله، سرنګ تاسو انکار کوئ بالله په وحدانیت د الله کې. لفظي ترجمه سم کې بالله سما نشوا، بالله په وحدانیت د الله کې. وکنتم امواتا، او حال داده وو حالیا، وکنتم او حال داده چې تاسو امواتا نشتو. امواتا نو نشتو. موت ستوي نشوالی تا، موت ستوي نو چاکه چې نشوالی هغه کې به د اورېدو شتوالی څنګه راشي؟ چا کې چې د مرګ نشوالی راغی هغه کې به د خبرو د اورېدو د لیدو شتوالی څنګه راشي؟ امواتا نشتوالی ته وي، زوال ته وي. موت صفت ایجابي نه ده، صفت سلبی ده. زوال القوة الحیوانیه و ابانة الروح عن الجسد. خجی تسولی کے تعریف د موت. الموت عبارت عن زوال القوة الحیوانیہ. الموت عبارت عن زوال القوة الحیوانیہ و ابانت الروح عن الجسد. چی جدا شی روح د بدن نا دیتا مرگ وی. چی روح د بدن نسی شی نو چی دی پاکی اوسم دے و بیا بمینو بیا خو مرگ نشو. د مرگ تعریف دا تعریف کړه د مفردات کې امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه. المفردات د امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه میم و تا دک ماده سره کړه دي او ډیر خویلی دي. یو عالم وای ژوندې چرګ بسوک په زمکه کې خخ نه کی نو ژوندې نبی او ولی بسوک زمکه کې خخ کی. سوچ خودل تم پکار دے کر خیال لیکڑے دے. کنتم امواتا، تاسو نش فاحیاکم، نو اللہ جون در کو تاسو تا، اللہ جون در کو تاسو تا. او سورۃ الدہر کے تاسولی کے سورۃ الدہر آیت نمبر 1 اللہ اللہ دے خبر وضاحت کی 29 نمبر سے پارا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. آیا نو راغلی په انسان باندې یو داسې زمانہ لم يكن شيئا مذكورا چې نو دی هیڅ یو شی ذکر کړی شوی. درن 200 کاله مخکې زمونږ نوم او نشان وو. الله وی پتا داسې زمانہ نو راغلی چې ته هیڅ شی نه وي. الله وی ماش تکړه. نو کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، نو بیا با مرگ راولی پتاسو. ثم یمیتکم ثم یحییکم، نو بیا با ژوندی کوي الله تاسو لرا. اوس دلته کې مسله دا چې مرګ یې څو ځله ذکر کو؟ 2 ځله. ژوند یې څو ځله ذکر کو؟ 2 ځله. تے آیات کے مرگ څو ځله ذکر کو او ژوند یو ځل په انسان دا مرگ راغلی او چې نو الله شته کو یو مرگ شو کنه ٹھیک شو دنیا ته رالی ژوندې شوې. اوس ثم یمیتکم، بیا به دې مړکۍ په دنیا کې. دویم مرګ شو کنه. دا دواړه خبرې متحقق شوې. اوس دویم فاحیاکم، یو جون در الله کله در کو په دنیا کې. ثم یحییکم، بیا به ژوند کی کله پرز د قیامت. 2 ژوند او 2 مرګ قرآن کې ثابت شو کنه شو. تاسو لیکه د دې آیت په تایید کی سورہ مؤمن 11 آیت چې دا خلق بخپلم دا منی چې مرګ او ژوند 2 ځله دی. یو مرګ نشوالیو الله در کو جن اغه نفس دنیا کے مرگ کے دا 2 مرگ شو. ثم یحییکم، بیا به ژوندې کی. نو یو ژوند دنیا کې در کو ژوند تیر کو، بل ژوند په آخرت کې دا 2 مرگ او 2 ژوند شو کنه شو. قالوا ربنا، وای بدا خلقو امتنا ای رب زمونگا امتنا ملکلو تا مونگ لرا اسنتین 2 ځلا واحیایتنا اسنتین او ژوند راکو مونگ تا 2 ځلا. اس کچرتا پقدی قبر کی جدا مستقل ژوند منی
او د دغې سره مرګ ومنې او بیا د قیامت ژوند جدا ومنې نو څو ژوند شو؟ 3 مرګ او 3 ژونده. قبر کې که ژوند مستقل شي نو مرګ به هم بیا مستقلي که نه، ځکه چې هلته حیات مستقل دی نو هغه حیات خو به بیا مقدمه د مرګ غواړي. چې کله مقدمه د مرګ غواړي نو 3 ژوند او 3 مرګ شو. دا چورلټ د قرآن خلاف دی. ربنا امتنا اثنتين، الله مو وایي چې ژوندونه او مرګونه څه دي؟ 2 ځلې دي. خو وایي دی وایي چې قرآن خو دیو له کافي نه دی. نو وی قالو، دا څوک چې 3 ځله وایي وي دی به هم په قیامت کې وایي قالو، خپله به وایي ربنا امتنا اثنتين واحییتنا اثنتين، ربه مونږ له دې 2 ځله ژوند راکو 2 ځله دې مرګ راکو. که چېرته په دې قبر کې ژوند مستقل ژوند وګرځي نو بیا ژوند 2 ځله شو 3 ځله شو، مرګ هم 3 ځله شو. تالی باطل مقدم مثل. صحیح شو جی. اوس یو اعتراض بل راځي چې حدیث د ابو داود کې چې کم راځي، کم چې د زازان روایت دی چې یعاد روحه فی جسده، روح د بدن ته راشي. شته که نشته؟ اوس چې دلته سوای نو الصارم المنکی الته شیخ ابن عبد الهادی ویلی دی ډیر زبردست جواب. اور دا جواب احسن الکلام تفسیر کې شیخ التفسیر شیخ عبدالسلام رستمی رحمت الله علیه نقل کړی. هغه وی چې دا داسې ژوند نه دی چې دې ژوند سره د مرګ ټکې منافي شي، یعنی دا سره د مرګ ژوند دی. اور لا تزیل عن المیت اسم الموت، دا داسې ژوند نه دی چې د دنه د مرګ ټکي لري شي. په دې بدن کې په دې لږ حصه کې الله دومره پویه پیدا کی چې د روح نه سوال کوي چې من ربک ما دینک من نبیک، نو دې دومره جواب کوي چې د دنیا خلق پې نه پوهېږي، خو ده کې یو ادراک قدرې راشي او دې په هغې سره جواب ورکړي. نو حدیث هم د معارضې نه بچ شو اور په قرآن آیت باندې هم عمل شو. ته نه په حدیث عمل کې او نه په قرآن عمل کې. په حدیث چې عمل کې نو حیات دنیوي تامه کامله تصرفیه ثابت ہے او قرآن هم باطل ہے. اور مونږ داسې عمل کوو چې په قرآن د الله باندې هم عمل شي او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم عمل شي. اور دا طریقه د تطبیق ټول نه بهتر ده. دومره قدر حیات، دومره قدر حیات الله په دې جسد کې پیدا کی چې په هغه حیات باندې د دنیا خلق نه پوي. بس هغه د الله او د معامله شروع شو. اوس دا تاسو تی ما او تا نه کو که د دنیا سره تعلق خو د کلی امام براتو آبت سوالونه کول رب دې سوک دی او پرچه به الله ته پرې خدا. خو الله وای دا زما سنټر جیل دراغله دی، تاسو یې تماشا قدرېم نشه کولی، تاسو په پوهیږئ هم نه. نو الله رب العالمین ته دغه تپوسونه کوي. نو دغه د برزخ معامله ده. واما البرزخ فلا يقاس عليه الامور الدنيويه. نبراس وګوره شر العقائد کې مسله ده. ادریس کاندهلوی د دیوبندیانو د سنټر سړی دی. معارف القرآن د مفتی شفیع صاحب د پاکستان مفتی اعظم او دیوبندی تفسیر دی. ټول وایي چې دینه حیات برزخی مراد دی، دنیوي ته مراد نه دی. کم چې برزخی دی هغه زمون انکار نشتا، کم چې دنیوي دی هغه ثابت نه دی. ٹھیک شو کنه جی. دویمه خبره کم چې ستا دعوه ده هغه ثابت نه ده، کم چې ثابت ده هغې نه زمونږ انکار نشته. دریمه خبره کم چې ثابت ده هغه زمونږ دعوه ده، کم چې نفي ده هغه زمونږ مدعا ده. کم چې نفي ده هم زمونږ مدعا ده. حیات دنیوي نفي دی، مونږ د هغې قایل نه یو. ٹھیک شوله جی. دې ځای کې دومره پورې خبره کافي وه. ثم یحییکم، بیا به الله ژوندي کوي تاسو پرز د قیامت. نو ثم الیه ترجعون، بیا به خاص دغه یو الله ته الیه تخصیص طریقه له ثم الیه بیا به خاص دغه یو الله ته ترجعون، واپس کولی شئ تاسو. اوس ګوره الله وی ثم یحییکم، ژوندې کوم به دی. نو ژوند پسې به فورا الله ته روانې، ثم فورا به الله لځي. نو قبر کې چې کم ژوند دی هغې کې فورا الله پسې الله له تللی که ډېره موده پس نو د ثم معنی به بیا کله کوي. ثم للتراخي اصول شاشي عالم وی دی ځینې ټایم کې بیا خپل حنفیت هم ورپسې پرېږدي. او دا هم یاد ساته
کم از کم دومره مسله مسلم ده د سنټر چې د سماع موتا او د حیات فی القبر د حیات دنیوي قول کې نو کم از کم د امام ابو حنیفه مسلک کې تا د دې خبرې اجازت نشته. او بیا په باب د سماع موتا کې خو امام ابو حنیفه صاحب دومره پوری ویلی دي که یو سړی ووي چې کما د پلان کې سره خبرې وکړې په ما به ښځه طلاق کوي نو که په ژوند د ورسره خبرې وکړې او ښځه طلاق ده. خو امام ابو حنیفه وایي چې که پس د مرګ یې د سره خبرې وکړې یا یې دته کنځل وکړو یا یې دې ووخو او د ویلي چې خبرې به نه کوم او وخم به نو امام ابو حنیفه وایي لا یحنس ښځه پې طلاق نه ده ځکه چې پس د مړي نه دا انسان پاتې نه شو بس دی د دې دنیا سړی نه شو. نو ولی او وجه دا خی لأن المیت لا يعلم علم الموت علم العذاب مړی دا بدن د دنیا چې دی دا د دنیا والو په وخلو ټکولو خوږیږي نه د دنیا نه کنیکشن ختم دی. ثم الیه ترجعون بیا به خاص دغه یو الله ته ترجعون واپس کولی شئ تاسو. دومره یاد ساته چې کچرته کې خامخا د محفور فی الارض او د ځمکني ډانچه کې اومنې عذاب اندوان او سیکان خپل مړی سیزي که نه سیزي هلته به عذاب کم ځای باندې. مونږ خو دومره پورې وایو یو سړی دی په ځنګل کې روان دی زمری پرې راغی او زمري مات کو او زمري وخوړو نو چې زمري وخوړو نو د د غوښې نه د زمري په وجود کې وینه جوړه شوه د دغې زمري دننه د ده په رګونو کې دننه چې کومه وینه ده دغه وینې ته الله د عذاب کنیکشن لګولی دی زمری پې نه پوهېږي. مونږ خو دومره پورې منو انکار ته چا کړی دی. زمری لګیا د ښکار پسې منډه وي په خپل پروګرام دی دننه په ده کې دننه داسې راډ او ټایلټس لګېدلي دي چې هغه روح تارونه الله دلته کنیکټ کړي دي او دلته عذاب شروع دی ما او تا پې نه پوهېږو. اور کته نه منې نو زه درته لنډه وم هوایي جهاز بره په هوا کې روان دی که نه دی روان تا سره تارونه نشته او چې کمپیوټر بټنې وای بغیر تارونو هغه جهاز اوړي روړي او کینې وباسي نو چې دا منې نو زمونږ د رب کمپیوټري سیسټم به د دې نه په 1000 ډیګري اوچت وي که نه وي نو د اعتراض څخه جوګه او لار پاتې نه شوه. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دلیل ثانی